قدرمنو درنو مسلمانانو ورونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله جاری ده. مکه مکرمه کې مشرکین دي او بعضی مسلمانان چې الله جل شانه چاته د ایمان توفیق ورکړو هغه پکې مسلمانان. مشرکین بیا په دوه قسم، یو هغه چې هغوی په کفر او شرک باندې و بس خپل ژوند دې تېرولو، یو مشرکین هغه چې هغوی د اسلام خلاف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د مسلمانانو په دشمنی کې او د هغوی خلاف کې چې څومره د هغوی وس کېدو په هر لحاظ سره د اسلام د زیر کولو، د هغوی د مغلوب کولو، مسلمانانو ته د اذیت رسولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جسمانی اعصابی هر لحاظ سره حمله کول او هغوی د تکلیفونو رسول دا وی کول او دغه ته کار ویلو. په هغې کې بعضې داسې وو چې هغوی به د دې کارونو تشکیل کولو او دا منډو جړې او بنیان به د هغه په کور کې د هغه په مجلس کې به فیصلې کېدې او بیا به دا کسان خورېدل او په مختلفو طریقو سره به مؤلفة القلوب راغبین فی الاسلام هغه خلق چې څوک به اسلام ته مایله کېدل هغوی به د اسلام نه پاتې کول، او چې څوک به مسلمانان شوي وو په هغوی باندې به اذیتونه او تکلیفونه او عذابونه به هغوی ته ورکول جوابش، او بیا چې کوم کلک مسلمانان نو هغوی ته به هم هر قسم تکلیف رسولو. په دې کې چې کوم مسلمانان به اجنبي وو، ناشنا و پردیسی، هغوی د اذیتونو ډېر پورته کړي تکالیف. وجه دا وه چې هغه زمانه د قبایلو زمانه وه، د قوم او د قبیلې، نو چې د چا شاته به قوم ولاړو، قبیله به ولاړه وه، نو هغوی ته به څه ویل ګران، او چې څوک په یوازې و بهر نه به راغلی و نو هغه ته به اذیت رسول او ضرر رسول دا آسان. داسې مسلمانان به ډېر زیات په تکلیف کې وو. حضرت بلال رضی الله عنه، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زنانہ، حضرت زنیر رضی اللہ عنہ، او مختلف نور حضرات چې په دې کې بعضې وینځې، بعضې غلامان او بعضې آزاد وو، لکه د یاسر رضی الله عنه کورنۍ د آزاد شوي لیکن او اجنبي پردیسی په دې علاقه باندې دی ته به اذیتونه ورکول او د اسلام خلاف به مختلف سازشونه کول. په دغه کې چې کوم د دې مرکزي کردار ادا کوونکي او مرکزي هغه کې ابو جهل، ابو لهب، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط، ولید ابن مغیرہ، آس ابن وائل السہمی او داسې نور کسان. او په دې کافرو مشرکینو کې دی په دې باندې متفقېدل، مشورې به کولې. د بعضې په کورونو کې به دا مشورې کېدې، بعضې د مشورې دپاره بېل ځایونه جوړ شوي وو. دارالندوه په نوم باندې قریشو ځای جوړ کړی د جاهلیت د زمانې راسي، لکه څنګه چې زمونږ په دې علاقو باندې حجرې وي. په دې کې به دا مشورې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف، د اسلام خلاف، د مسلمانانو په عداوت او دشمنۍ کې. په هغې کې د ابو جهل او د ابو لهب تذکره تاسو ته بیان شوی.
چې دام سرداران و ابو جهل غټ سردار او ابو لهب غټ سردار او دا غي تذکرہ تاسو ته بیان شو. ابو جهل په بدر کې مردار شو او ابو لهب د بدر پسې یو سورې پس مړ شو په خپل مرګ. خدا سي د ذلت په مرګ باندې چې تاسو ته واقع بیان شو چې زامن وطن نږدې کېدل. امیہ ابن خلف دا غټ سردار و د مکه. دب رسول الله صلی الله علیه وسلم تخکارا کنزل کول علانیه مخ په مخ. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیثیت چې کوم د الله په نزدې دی رسول الله د الله رسول خاتم النبیین افضل البشر خیر الرسل دا حیثیت خو او چې په مخلوق کې دا غي غونې بل څوک نو. لیکن دنیاوی لحاظ سره قام قبیله هم درنه وه. په خپل خاندان کې معزز هستی وه. قریش قبیله په قبایلو کې مشهوره قبیله. بیا په قریشو کې د بنو هاشم خاندان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق دی او د خانه کعبه تولی او د غي مشری د بنو هاشم بلاس کې و. سادانا حجابا سقایا دا مختلف ذمہ داری. سقایا او بس کول په زوارو باندې چې د خانه کعبه زیارت د بسوکراتل په حجاج باندې په معتمرین باندې دا د حضرت عباس رضی الله عنه په لاس کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو کله چې مکه فتح کېده دغه وخت کې دغه په لاس دا بنو هاشم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح عبد المطلب د خانه کعبه مشر دا بنو هاشم د هاشم سبزه نو دا خاندانی درناوی عزت دا بیلو ډله او پرې بیل درنه و. لیکن سره د امیہ ابن خلف برسول الله صلی الله علیه وسلم ته جوازي بيولو د ښکارا به کنزل کو. تاسو ته دا ابو جهل لکنزل او د حضرت حمزه رضی الله عنه د اسلام راړو واقع مخکې بیان شوی چې حضرت حمزه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر په دغه خاندانی غیرت کې رالو چې دا زما وراره ده او د وراره په سر باندې ودرېد او ابو جهل وته کنزل کړي وي. ابو جهل تلاړو راغله او د ښکار نه یا به دغه وخت ایمان راړو یا نه الله په فضل شو او د سبب او ذریعہ وګرځیدا او چې کوم لیندې په لاس کې و او غشي په لاس کې هغه د ابو جهل سر تر اخلاص کله. ابو جهل سردار د خپل قوم او چې په کومه پنډه کې ناشته نو دیم د قوم مشرانو او ته وی چې تاسو ما وراره ته کنځلې کړې دي زه مسلمان شوم که زما څه کولای شي نو نو په خاندان باندې او درېدلمو سره د دې بعضې دومره سخت دشمنان چې امیہ ابن خلف به رسول الله صلی الله علیه وسلم تخکاره کنځلې کول او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې په لار تېرېدو نو سترګې به یې وهلې روزې به یې وهلې ژبه به یې راوویسته پلاس به اشاره کولې چې دته وګورئ. قرآن کریم کې الله جل شانه د په باب کې پوره صورت نازل کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. دا سورة دا مبارک نازل شي او دا کې هر کافر شامل دی در قیامت پورې راتلونکي چې څوک د اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف دغسې کردار ادا کوي لکه څنګه چې د امیہ ابن خلف. ځکه چې قرآن کریم د الله جل شانه کلام قدیم دی لا بدایت له او د الله دا کلام دا چې کوم دی نو همیشه د پاره دی لا نهایت له دا به همیشه نو دا هر کافر دی کې شامل دی چې کوم دی صفاتو باندې. ویل لكل همزة لمزة هلاکت دی تباہی ده بربادی ده
د هر هغه کس دپاره همزه او لمزه. همزه هغه کس چې مخ په مخ براه راست نیغ په نیغه دی چاته پیغور ورکوي، سپک وي، بدرد وي. لمزه هغه کس ته ویلی کېږي چې ستا شاشي او تا پسې خبرې کوي او د بل مسلمان شاشي او ته په هغه پسې خبرې کوي، هغې ته لمزه وي. نو دکې دا دواړه صفات، دا دواړه ګندر زمایم او رضایل پکې موجودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې پیدا سي. الله جل شانه په دغه صفاتو سره، په بدو صفاتو سره قرآن کریم کې ذکر کړی دی. ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. دا ډېر مالدار و. فرمای هغه کس الذي جمع مالا وعدده چې مال جمع کړی دی او په شمیر باندې یو روپۍ، یو درهم، یو دینار، یو پیسه هغه کې دي په پیسې د پاسه. یحسب ان ماله اخلده. دی دا ګمان کوي چې د ده دا مال به همیشه د سره او د ده دا مال به دغه سړی همیشه باقي پاتې کوي په دنیا کې، د باندې به فنا نه راځي. کلا ہرگز داسې نه ده. لیمبزن فی الحطمہ. اس کو دھکیلا جائے گا اس آگ میں جو شعلوں والی آگ ہے. دے با غرزولے کیږي هغه اور ته چې کوم د غټو لمبو والا اور دی. وما ادراک ما الحطمہ. تا ته څه پته شته دی اے مخاطبه، اے د خبرې اورېدونکیه؟ الله جل شانه فرمایي چې دا حطمه څه شی دی. موږ مسلمانان یو او مسلمان هغې ته وایي چې په مغیباتو باندې ایمان بالغیب وي، چې دنه کوم اشیاء مستور دي، پټ دي، په هغې باندې ایمان وي. موږ جهنم نه دی لیدلی، زموږ په جهنم ایمان دی. ولې؟ د کائناتو خالق الله رب العالمین وایي چې جهنم موجود شته. نو موږ خو هغه ذات منلی دی، نو موږ وایو جهنم هم شته. چې کوم سړی وایي جهنم نشته دی او دی وایي چې زه خدای منم، دا دروغجن دی، کذاب دی. ته د ډاکټري منې او په علاج کې بیا د هغه خبرې کوي چې داسې او داسې، نو ډاکټري نه منې. ته د انجینیري منې چې دا انجینیر دی، منلی شوی زه منم، او بیا پکې خبرې راوباسې، نو دا انجینیر نه منې. دغسې چې کوم یو فن وي، دا د دنیا څیزونه دي، او ته الله منې او چې د الله یو خبره نه منې، نو دا الله نه منلی چې بدیهیاتونه کومه ثابت. الله جل جلاله فرمایي جهنم شته. قرآن پاک کې ځای په ځای تذکره ده. مؤمن وایي جهنم شته، په جهنم ایمان دی. الله جل جلاله وایي جنت شته دی، ما مؤمنانو دپاره تیار کړی دی. مؤمن مسلمان وایي جنت شته دی، زما په ایمان دی. الله جل جلاله فرمایي د قبر نه دوباره پاسېدل شته، بعث بعد الموت، چې سړی مړ شي بیا به پاسي. مؤمن وایي چې شته، زما په ایمان دی، ځکه چې زما رب وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورځ د حشر شته دی، مؤمن وایي شته، لیدلی نه ده. ولې؟ الله جل جلاله فرمایي، دا الله پیغمبر فرمایي تله د میزان شته دی، په هغې باندې د اعمالو تلل شته. مؤمن یې مني، مونږ ټول وایو چې شته. زمونږ پکې تذبذب او شک هم نشته. داسې نه چې کله کله نفس راته وایي چې دا یاره چې دا به وي که به ني، دا ایمان نه دی. کله چې په ایمان کې شک راشي، هغه ایمان نه. ایمان ویلی کېږي یقین ته. 2 دونی 4، 2 او 2 څلور، چې ته پې باندې کلک قسم خوړی شي، دې ته ایمان وایي. وسوسه بیل شی دی، لیکن تذبذب او شک او ریب نه. الله جل جلاله فرمایي چې زما په وړاندې پیشش ته. قرآن کریم کې ځای په ځای حساب کتاب دپاره د هر یو کس وړاندې کېدل شته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن په دې خبره ایمان دی مني، ځکه چې د مؤمن رب وایي. مؤمن مسلمان چې کوم پیغمبر مني، انبیاء کرام ټول دغه وایي. نو عرض مې دا کولو چې الله جل جلاله فرمایي وما ادراک ما الحطمه. تا ته څه پته شته دی چې دا حطمه څه شی دی؟ خو مونږ لا لیدلی نه دی په سترګو.
هغه په صفات سره د الله په بیان سره د الله د رسول په بیان سره موږ پیژنو حقیقت به الا واضح کیږي موږ ته چې کله مشاهده الله جل شانه دې موږ د جهنم نه وساتي نار الله الموقده دا هغه اور دی د الله نار الله د الله اور دی دا ټول اورونه د الله دي د دنیا کې چې څومره بلیږي په تنور کې اور په انغري کې اور د پټاخې اور د ګولۍ اور د میزایل اور د بم اور د اټم بم اور دا ټول اورونه د الله دي خو دې ته خاص نسبت شوی دی نار الله چې څنګه الله لوی دی نو داسې دا اور هم غټ پیدا کړی ګورئ حدیث مبارک کې راځي چې څومره انسانان الله جل جلاله پیدا کړي انسان او پریان دا ټول چې جهنم ته واچولی شي نو بیا هم جهنم وایي هل من مزید نور شته الله پاک دې مونږ وساتي بیا حدیث مبارک کې راځي فیضع قدمه علیها وکما قال علیه الصلاة والسلام الله جل شانه به د خپل شان مطابق باغې باندې قدم کیږي بیا به د جهنم وي قط بس د جهنم بیا راتنګ شي دا هغه وخت کې چې کله هغه جهنميان چې د چا لیکل شوي دي فیصله د الله د طرف نه شوي جهنم ته تلو چې هغې پکې واچولی شي نو بیا به وایي چې بس نار الله نو الله ته نسبت شوی عظیم اور دی دا ټول جماعتونه د الله کورونه دي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه هغه کورونو کې چې د هغې په باره کې راځي چې د الله نوم اوچت کړی شي بیوت المساجد بیوت الله جماعتونه د الله کورونه دي لیکن یو جماعت داسې دی چې هغې ته بیت الله وایي نورو ته بیت الله نه وایي مسجد وایي خانه کعبې ته بیت الله وایي هغه عظیم کور دی د هغې عظیم شان دی چې عمرې ته زیارت ته د بیت الله حج ته سړی لاړ شي نو هلته د لیدو د اورېدو کې ډېر فرق دی هغه د انسان د لاسه جوړ دی لیکن نسبت صرف الله ته دی الله جل جلاله په خپلو لاسو نه دی جوړ کړی د انسان د لاسو نه وتی دی نسبت یې الله ته شوی د هغې نسبت دومره لوی اثر دی چې ته څنګه مخامخ شي سترګې دې پرې ولګي نو سړي چې کومې دعاګانې کله کله ذهن کې راوړي هغه ټولې تېرې شي دومره هیبت دی دومره عظمت دی دومره شرافت دی د هغې کور صرف نسبت یې الله ته کېږي په هغې کې الله جل جلاله پاتې کېږي نه انسان په کور کې پاتې کېږي الله نه عرض مې دا کولو چې هغې ته بیت الله وایي د صالح علیه السلام معجزات چې قوم سمود ته ښکاره شوي وو هغې ته ناقة الله اوښه واغه قرآن کریم کې هغې ته ناقة الله لفظ استعمال شوی دی د الله اوښه دا نور ټولې اوښې د الله دي لیکن ناقة الله ځکه چې یو خو د هغې مالک دنیوي نو د پیغمبر په معجزې سره صادره شوي وو دویم د هغې پیدا کېدل ناشنا او د کاڼي نه راووته غټ ګټ و هغې ګټ ته اشاره وکړه د الله په اذن سره د هغې نه اوښه پیدا شو او بیا بلارو به و بچی هم ترې پیدا شو او هغه اوښه دومره وه چې دغه قوم سمود په دې علاقه باندې یو کوی و د دې ټولو خلکو څاروو د هغې نه اوبه څکلې خو دا اوښه چې کله پیدا شوه نو چونکې دا د دې خلکو په مطالبې سره پیدا شوي وه نو الله جل جلاله د وخت پیغمبر ته ووایي صالح علیه السلام ته چې دی ته ووایه چې یو ورځ به نمبر ستاسو د څاروي یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو څکلو نو چې په کومه ورځ به دې اوښې اوبه څکلې نو ډېرې اوبه به یې څکلې ځکه چې اوښه څنګه وه نو داسې اوبه څکله مو ده او څاروي به تېرېدل په هغه ورځ به دې نورو څاروو اوبه نه شي څکلی او چې هغې کومې پی کولې نو د هغې قوم ټولو دپاره هغه پی کافي وي دومره پی وي د هغې ناقة الله هغې ته اوښه د الله نو دی اور په باره کې الله پاک فرمایي نار الله الموقده دا د الله هغه اور دی چې دا بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده چې دا به په زړونو د پاسه بلیږي په زړونو باندې دا آیات ساتئ چې د دنیا اور الله پاک دې مونږ وساتي د اور د سوي نه د دنیا په اور کې چې سړی سوځي نو اول د ظاهري سرمن دا پوستک وسوځي بیا ورپسې غوښه بیا هډوکي دغه وجه ده چې کله سړی په اور کې وسوځي نو د الله جل شانه په فضل سره چې یو څو ورځې په هغې باندې دارو درمل ومږي نو هغه ټیک شي پورته نه ټول تور وي سوی وي ګولی وي خو غوښه وډوکي ته اثر نه دی تللی او غوښې ته د سرمنې نه پس اثر ځي او وډوکي ته د هغې نه وروستو اثر ځي
او د دې اور په باره کې فرمایي د جهنم د اور چې د دې ډومبې اثر به د انسان په زړه کېږي. الله دې موږ وساتي د دې هغه تاو به ډومبې زړه ته رسي. نو زړه خو ډېر نازک شی دی او هغه خو بادشاه دی چې هغه کله وسوځي نو بیا ټول بدن ناقرار بیا ختم شي سړی. خو مرګ چونکې هلته شته دی نه نو جهنمي و په دغه اور کې مري نه. حدیث مبارک کې دا راځي چې کله جهنميان جهنم ته لاړ شي او جنتیان آخري جنتي جنت ته لاړ شي نو بیا به په اعراف باندې دا مرګ راوستی شي. مرګ مونږ په دنیا کې وینو نه لیکن دا به په آخرت کې دته به یو جسم ورکړی شي د ګټ په شکل کې او بیا به راوستی شي او دی به په دې اعراف باندې به دی ذبح کړی شي او د ده د ذبح نه مخکې به اعلان وشي یا اهل الجنه او جهنميانو ته به اعلان وشي یا اهل النار. نو جنتیان به د خپل محلاتو نه سرونه راپورته کړي او جهنميان به د جهنم نه د هر ځای نه به هغوی ته دغه شی ښکاري دغه مرګ د ګډ په شکل کې. بیا به دا ذبح کړی شي دا جنتیان به هم ټول ګوري جهنميان به هم ټول ګوري چې دا ذبح کړی شي نو د دې مطلب دا چې مرګ نن نه پس ختم شو اوس به مرګ نه راځي. بیا به د الله د طرف نه امر وشي آواز به ولګولی شي یا اهل الجنه خلود لا موت ویا اهل النار خلود لا موت. اے جنتیانو همیشه تاسو په جنت کې وپراتی مرګ به در باندې نه راځي. اے جهنميانو همیشه په جهنم کې پراتی مرګ به در باندې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې په انسان باندې خوشحالي هم راځي غم هم راځي. که څوک د خوشحالۍ د لاسه مړ کېدی نو د جنتیان به مړه وي. دومره خوشحالي به وي دې ټایم کې ځکه چې مرګ نه راځي. اوس دنیا کې خو چې بنگلې شي د سړي سورلی شي د سړي مال شي بینک بیلنس شي پراپرټي او جایداد شي عہده او منصب شي عزت او کاروبار شي جیازونه شي د هغه سره مرګ شته. چې کله ورته د مرګ وای داسې تریخ پې لګي چې نوی کور جوړ کړي او په هغې کور کې د مرګ خبره وکړه نو په ده باندې د ټوپک ګولۍ لګي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. مزوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. کوم شی چې خوندونه ماتوي مرګ دا په کثرت سره یادو. تا نه چې ګناه کېږي مرګ دې نه یادېږي ځکه ده نه کېږي. ته چې سود ته لاس کې مرګ دې نه یادېږي ځکه ده نه سود الشتی کېږي. ته چې رشوت خورې مرګ دې نه یادېږي ځکه. ته چې زنا کې مرګ دې نه دی یاد ځکه. ته چې شراب نوشي و نشې کې مرګ دې نه دی یاد ځکه. ته چې کوم یو خطا او ګناه کې مرګ حقیقت ستا په زړه کې وي چې په چا باندې صدمه راشي دی بیا هغې ته نه نو مستی او د غفلت د وجه نه انسان په معصیاتو کې مبتلا شي. د دغه مستی او د غفلت خوندونکې ورکوونکې شی ماتونکې دا مرګ دی. نو دغه وخت کې به مرګ نه راځي جهنمي به مري نه. الله جل جلاله د ده په باره کې دا صورت نازل کړو د امیه ابن خلف په باره کې. دې کې یاد ساتئ د دې یو څو صفات ذکر شوي تاسو ته ما ووایي. یو مخ په مخ چا سره خبره کول. دا بعضې سړی وایي خپله پهلواني او بهادري ذکر کوي چې ته ورته ووایې چې فلانکي پسې خبرې مه کوه دی وایي زه هغه ته مخامخ هم کولی شم. نو چې مخامخ کې نو دا لویه صدمه مسلمان ته رسوي. ټیک ته به زورور یې هغه به کمزور یې هغه ته به کنځلې وکړي هغه ته به ښځه یاده کړي هغه ته به او مور او خور یاده کړي. کمزور دی تا ته جواب نشي درکولی خو یو ورځ شته تا سره به د دې حساب کتاب کېږي. دا کافر صفت دی کافرانه همزه او حماز قرآن پاک کې بل ځای ذکر شوی. لمزه پشې شا چا پسې خبرې کول غیبت کول چغلي د هغه سپک ویل په یو مجلس کې سړی نشته. دا هماغه د کافر او د مشرک صفت دی. مسلمان ته د دې نه ځان ساتل پکار دی. الذي جمع مالا وعددا بیا مال جمع کول او شمیرل گن گن کې رکھنا ایک ایک چونی رکھنا په شمیر شمیر باندې یو کې خود د هندوانو صفت دی د مشرکینو صفت دی د کافرو صفت دی. دا هندو چې بڼیا یادېږي بڼیا نو بڼیا په دې یادېږي هندو چې اصل بڼیا به همدغه و چې هغه سره به څلورنیز رالو هغه به په څلورنیز کې خو اتانیز به په اتانیز کې خو دوانیز به په دوانیز کې خو پیسه به پیسه به کې خو دمړی به په دمړي کې خو ادیله به په ادیله کې خو دا به بلې بلې کې خوي ځکه چې دا یو چسکه وه یو نشه وه یو لذت و. دغه وخت کې نه سړی په دې مړېږي چې وږی شي مړېږي پې نه او چې تږی شي تندی پې نه ماتېږي او چې بربنډ وي نو لباس نه دی چې وایي چې
دا د هندوانو صفت دی چې سړی اوچ په اوچ دې ته خوشحالېږي. ایو هندو لطیفه ده چې عزیزانو ورته هلته تللی و وایي چې موږ څخه راشه یا دعوت ورکړی یا دغسې تللی و. د ده د کلي نه د هغوی کلي ته بېاده مزل و د یوې ورځې هلته لاړو نو هغوی کرې 8 شپې تېرې کړي عزیزان یو رشته دار یو خپلوان یو 8 شپې تېرې کړي نو دی ډېر خوشحال و په زړه کې چې پیسې مې د بهره کړي خرچه مې د بهره کړه ځکه چې دا 8 ورځې ما په کور کې روټۍ خوړې نو زما پې خرچه کېده دا مې د بهره شو. بعضې سړی دومره په مال باندې مینې چې هغه په ځان هم نه خرچ کوي نو هندو بڼیا په ځان هم نه خرچ کوي نو وایي چې خرچه مې د بهره شو خو چې را روانېدو کلي ته راتلو نو هغه خلک ورسره راووتل د کور افراد خانه وایي مونږ په مخه دپاره راووتل نو چې هغوی تر ور راغلم دی ورته چې بس واپس شئ ما ته لار معلومه ده. هغوی وایي نه مونږ د سره یو څو قدمه مخکې سو نو مخکې راغلم دی ورته بیا وایي چې بس دی واپس شئ. هغوی وایي مونږ د سره مخکې ځو تا ورځې تېرې کړي دي دغسې دی نه پرېږدو نو کلي ته یې راورسولو چې کلي ته یې راورسولو نو د ورځې مزل نو شپه شوه نو هغې ټول کور افرادو 8 کسان او دی یو نو هغه 8 واړه ورکره مېلمانه شول نو د ټولې 8 ورځو هغه وټ کټ هغوی په یو ورځ کې وویستو نو دی ډېر غوسه و نو چې سهار به په لارو کوڅو کې چا ولیدو د خپل کلي ورته ویې چې فلانکي صاحب ته خو نه وې 8 ورځې چېرته تللی وې نو ده به دې ځمکې ته خپله خلاصه کوي کہیں نہیں گیا تھا یہیں پر تھا چېرته تللی وې کہاں گئے تھے وې چتم نوم تللی دغه ځای کې و. سخت غوسه و چې ګنې زه چې تلم خو دې دپاره تلم چې خرچه مې د بار شي هغه خو ټولې زما بیا ولګي. دا د هندوانو صفت دی. مؤمن هغه مال ګټي د ایمان سره مالداري او غنا جمع کېږي د اسلام سره جمع کېږي مؤمن سره مال راتلی شي لیکن هغه داسې چې کله پې زکات فرشي زکات ورکوي چې کله ګاونډي نه هر وي او ضرورت وي هغه ته هغه کراستئ چې کله به مېلمه راشي نو بیا یې راوسپړي ټول په هغه باندې لګئ خرچ کوي چې کله فقیر او مسکین وي هغه ته یې ورکوي چې کله جومات جوړولو د تعمیر خبر راشي نو بیا په هغې باندې لګئ چې چېرته د مدرسې خبر راشي په هغې باندې لګئ چې چېرته د جهاد فی سبیل الله تذکره راشي په هغې باندې لګئ په مختلفو مداتو کې دی لګئ چېرته لاره سمول وي په هغې باندې لګئ چېرته کویې کنستل وي اوبه په هغې باندې لګئ د چا سره تعاون کول وي د مقروض سره په هغې باندې لګئ نو د مؤمن سره مال وي مال د سره راتلی شي لیکن په دې مختلفو مداتو کې لګئ نو الله جل جلاله خوشحالېږي په دې باندې. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. الله جل شانه پر یوانه مال ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ نو په ثابته مدینه منوره کې صرف یو کوی و د خوږو وو بیر رومه بل کوی نو او کوی کنستل ډیر ګران کارو مونږ سره خو ویړیا د الله پاک نعمتونه دي دا یاد ساتئ چې کوم یو نعمت ته وینې په سترګو باندې ته په ژبه سکې ته په دې سترګو باندې لطف اندوز کېږي خوند ته اخلې ته په دې غوږونو باندې اورې ته په دې لاسو باندې مسکې او ټچ کې ته په خپو باندې په هغې ځې نو خیال کو چې دا د الله نعمت دی نو وایه چې الحمدلله لک الحمد ولک الشکر. زمونږ په دې علاقه باندې اوبه زه چې ګورم چې دا بمبه کولاو وي سرکاري بمبه ده اوبهیږي نو زړه مې خوږېږي دا د الله نعمت دی. دا اوبه ولې تویږي فضل پاکې اوبه دي صفا اوبه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث وګوره د هغه زمانې د صحابو طرز زندگی وګوره چې هغوی به په اوبو بسې څومره مزلې کول. دا اوبه دلته کې پریوانه اوبه الله جل شانه درکړي ناقدري کېږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که چېرې تاسو شکر کوئ نو زه به نور هم درکم او که چېرې تاسو ناقدري او ناشکري کوئ نو زما عذاب هم سخت دی. او د اوبو ناقدري دا ده چې ته هسې به یې زمونږ په دې ځای کې 6 فټه کې اوبه دي دا دومره لوی نعمت دی. داسې علاقې شته دی زمونږ په ملک کې شته په عربو کې خو ټول عربستان دغسې دی
چې هلته کې کویې که نه اوبه به نه راوځي. د ډېرې عظیمې سرمایې کار دی کویې کنستل. زه تاسو ته ووایم چې تاسو نن نه تقریبا 80 کاله په شا لاړ شئ، وګورئ چې پیسه څومره درنه وه. زما لږ عمر دی، زما په وخت کې دیاړي چې کوم دی نو 4 روپۍ ورځ وه. نن سبا دیاړي څومره ده؟ 600 روپۍ دیاړي ده، 4 روپۍ دیاړي وه. نو د پیسې قدر د نن نه 50 کاله مخکې دا ډېرو درنه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به پیسه څومره درنه وه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دغه کویې بیر روما په 20,000 درهم باندې اغشته، 20,000 درهم. دا تفصیل مې ځکه بیان کو چې تاسو په دې لس پوه شئ. په 20,000 درهم باندې اغشته، 20,000 درهم. او درهم چې کوم دی نو دا کرنسی وه، سکه وه د سپینو زرو. دا په هغه وخت کې ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مسلمانانو حالت وکړه، مسلمانان بتلل او د دې کوی مالک یهودي چې د اسلام دشمن، د مسلمانانو دشمن، هغه په کوی باندې ولاړو او چې یو بوقه به چا راایستن هغه نه به پیسې اغشتي. اول پیسې راکړه بیا بوقه راوباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو فقر، تنګدستي، تاسو وګورئ په اسلام کې څومره سختي راغلي دي. اوس خو چې کله سړی مستراتل شروع کی، مسلمان وي، کورنۍ مسلمان دی، خاندانی مسلمان دی، چې مستراتل شروع کی، نیک مجلس کې ناستې شروع کی، تسبیحات و تصور کې چې دا وایي شروع کی، او چې 3 ورځو کې د نتیجه خونی ویني، کاروبار، طرز زندگی یا شته کاروبار په شالاړو دی، وایي دی کې خیر نشته، دی غپری دی. دا د مز وجه ده، دا د تسبیحات وجه ده، دا د تلاوت د قرآن پاک وجه ده، دی په شالاړ شي. زما عزتمند دا غیرت ته چې تا ایمان پرېخو، مزد پرېخو، تسبیحات ته پرېخل، هغه شی چې هندو به سره محبت کولو، کافر او مشرک به سره محبت کولو، شیطان یې خوښي، هغه دی واغشت. حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل مسلمانانو باندې تنگ صدا، وی فرمایل من یشتری بیر روما من هذا اليهودي، او کما قال علیه الصلاة والسلام، سوکشته دی چې دا بیر رومه د یهودي نه واخلي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه عرض کو چې یا رسول الله زی اخلو. یهودی نه تاسو 20,000 درهم یې وتورکل کوی ته واغشته. د جنگ تبوک په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د چند فقراء او 100 درجه خلق، صاحب ثروت، اغنیا، مال راړي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیری ولګول، ځکه چې تبوک په شام کې جنگ ته تللی، سخته ګرمي ده. حضرت عثمان رضی الله عنه څه چنده ورکړي وه؟ 9,500 اوښان راوستل، 9,500 اوښان. یو اوښ قیمت نن سبا وګورئ چې بسو دی، او هغه ټایم کې اوښ قیمت د نن سبا په مقابله کې ډېر و، ځکه چې دا موټر مو، دا بس مو، دا ریړم وه، دا ټرک مو، دا هر یو شی، دا هوایي جهاز مو، دا سمندري جهاز مو، ټوله دنیا کې تجارتي کاروبار په اوښ باندې په دې وخت کې کېدو، د هر څه دپاره استعمالېدو. حضرت عثمان رضی الله عنه 9,500 اوښان د غزوه تبوک په چنده کې ورکل چې یا رسول الله دا اوښان سره دا کې جاو. 50 اسونه ورکل چې یا رسول الله دا په چنده کې واچ. 1000 دینار ورکل، او حالته مې درهم یاد کړو، دلته دینار او دینار د سرو زرو کرنسی ده، د سرو زرو دینار دا چې ورکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې جولۍ کې دا دینار چولیو، او داسې به پکې لاس ورکو، داسې به پورته اوچت کړل دا دینار، او جولۍ کې به بیا راوغورځول او مسکې به شو، او به فرمایل ما اضر على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما اضر على عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یو سړی ته جدا سے ہوئے هر یو عمل کې ګنده کارونه مشته، خدا حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین دغه کار د الله او د الله رسول په نږدې دومره محبوب عملو چې هغه په داسې ځای ته رسېدلی او چې د هغه نه واپس راتلل بیا دا مشکل. یو سړی یو حد ته ورسېږي، بیا الله جل شانه سره هغه مقبول شي. حدیث کې راځي کله کله یو سړی یتحرى الکذب،
د دروغ وي او په قصد او ارادې سره دروغ وي فیکتب عند الله کذابا الله جل شانه سره کذاب ولیکلی شي کله یو سړی رښتیا وي او په قصد او ارادې سره رښتیا وي هغه لار ورته روباسي چې د رښتیا الله جل شانه سره صدیق ولیکلی شي او صدیق ولیکلی شي مطلب دا چې دا سړی بیا د خولې نه دروغ خبره نه روزي نو حضرت عثمان رضی الله عنه د دې وینا مطلب نه دی که د عثمان هر یو حرام چې کوي نو خیر دی د دې مطلب دا دی چې عثمان داسې عمل وکړو چې نن نه پس به دی حرام کار کوي نه د ده طبیعت داسې جوړ شو کله یو سړی دومره غټه قرباني وکړي چې د زړه او د ظاهر او د باطن اصلاح هغه مقام ته ورسېږي چې خلک هغه په کلونو هم نشي حاصلولی نو عرض مې دا کولو چې مال خو حضرت عثمان رضی الله عنه ته هم الله پاک ورکړو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی او خلیفہ ثالث دی خلیفہ راشد دی ذوالنورین دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی دوه لوڼې ورته پرله پسې ورکړې وې اول یو چې هغه وفات شو بیا بله مال خو د سره مشته لیکن هغسې نه الذي جمع مالا وعدده زکات نه ورکوي صدقه نه ورکوي مسکین ته نه ورکوي فقیر ته نه ورکوي دلته د هغې ضد دی او هغه یو لذت او خوند ترې نه اخلي زما عزتمند نو هغه مخکیني کارونه ټول د کافر او د مشرک او د هندو دي د بڼیان او د حضرت عثمان رضی الله عنه دا کارونه د مسلمان دي مال حاصل کوي ګټه تکړه شه حلال مال ډیر ترلاسه کا خو بیا په دې لارو کې مصرف کا په ځان یې ولګو په بچو یې ولګو په اهل و عیال یې ولګو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته کومه نوړی را واخلې او د ښځې ته یې په خوله کې ورکې هغه وخت کې د مینې محبت چې ښځه خاوند یوازې ناستي او دې ښځې ته یې په خوله کې نوړی ورکې نو په دې نوړی هم تا ته الله جل شانه اجر درکوي صحابه حیران شو یا رسول الله دې وخت کې خو د سړي شهوت هغه پوره کېږي دا خو یو شوقي عمل دی د ښځې سره د محبت په بنیاد باندې کېږي نو په دې کې هم اجر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او که چېرې دا قوه او دا صلاحیتونه ستا په حرامو کې استعمالېدی نو ګناه و که نه و دلته بل لا چې د ښځې خرچه په تا باندې واجب ده ستا د اولاد خرچه په تا باندې واجب ده ستا د ضعیفانو مور او پلار خرچه په تا باندې واجب ده نو چې دا ته لګې په دې کې اجر دی نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا امیه بن خلف د ده مبارک دا صورت قرآن کریم کې الله پاک نازل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تنګول صحابه به تنګول حضرت بلال رضی الله عنه مشهور هستی د هر یو مسلمان ته نوم معلوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی درن تور دی حبشي دی بانګ به وي دا مخکې د امیه ابن خلف د دې کافر غلام د چا تذکره چې ما وکړه او داسې عذابونه به ورکول چې یو ځل حضرت بلال رضی الله عنه دا شا بربنډه کا نو په شا کې داسې ځینو چې په هغې کې چېرته داغ نو د سو د اور د داغونه دا داغونه به ورکول مختلفو طریقو سره عذابونه به ورکول او چې کله به په دې باندې ګزاره ونه شو نو بیا به نورو غلامانو ته ووایي چې په خپه کې ورته پړی واچوئ او بل د پړي بل سر تاسو په لاس کې ونیسئ او راکاږئ د مکې په کوڅو کې نو د ده سر به رستو او خپې به مخکې وي پړي نه به راښکلو ده به وی احد احد الله احد الله یو دی ځکه چې هغوی خو خدای منلو خو ورسره شریکان ګرځول کافرو او د مسلمان عقیده دا ده چې الله یو دی هغه سره بل څوک شریک نشته په ذات او په صفاتو کې یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرېدو دا ظلمونه چې ولیدل د امیه ابن خلف نو ورته وایي چې ظالمه دومره ظلمونه پې کې دستا څه کړي دي د امیه ابن خلف صدیق اکبر صاحب ته وایي چې ډېر پې خوږېږې نو واخله آزاد په پیسو یې واخله ابوبکر صدیق صاحب ورته ووایي چې ما سره یو غلام دی ډېر قیمتي دی ښه صفاتو پکې وی په هغې را سره بدل که چې وی که تو غلام نو ډېر قیمتي و نو هغه یې ورته ورکو حضرت بلال یې آزاد کو حضرت بلال رضی الله عنه چې څنګه ابوبکر صدیق صاحب ته واغشتو نو بلال صاحب ورته وایي صحیح بخاري کې دا جمله ده حضرت بلال ورته وایي چې صاحب که ځان دپاره غشتم که ځان دپاره دې غشتم نو بیا مې ایثار کا او که د الله دپاره دې غشتم نو آزاد مې کا او ورته وایي چې آزاد کړی مې
نو عمر رضی اللہ عنہ فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے. حضرت بلال ته سردار وي، بلال او غلام. نن سبا یو مسلمان بل مسلمان نه لوغه معمولی کمزور دی په خبرو کې، په مال کې، په کور کې، په کاروبار کې، په عہده او منصب کې، نو داسې رویه وسره هم نه کوي لکه څنګه چې کافرو د غلامانو سره کوله، د هغه نه لاندې وسره کوي. حالانکه موږ یو رشته کې ګنډلي یو اسلام کې، ځان سره خوراک ته نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ تاسو به حیران شئ. حضرت عمر رضی الله عنه عظیم شخصیت بلال ته چې اصل غلام و، د رنګ نه تور دی، حبشي دی، هغه ته سردار لفظ استعمالوي، سردار، سید. ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا. دا امیہ ابن خلف، د ده ورور ابی ابن خلف. دا امیہ ابن خلف دی بیا مړ شو په بدر کې، مردار شو. جنگ بدر کې 314 مسلمانانو او 1000 کسه کافر وو، او دا 314 مسلمانانو ته الله جل شانه داسې بری ورکړو چې د کافرو بنیاد یې وویسته. دی وړومبي جنګ د هغې سرداران په ټول قتل شو. د امیہ ابن خلف، ابو جهل او نور چې څومره سردارانو، ولید وغیره وغیره، دا ټول په هغې کې قتل شو. امیہ ابن خلف داسې قتل شو. صحیح بخاری کې واقع لیکلي ده چې د چې وکتل چې دا نور مړه کېږي او مام نه پرېږدي، نو په صحابو کې یو کس عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې د جاهلیت په زمانه کې ورسره دوستی وه د امیہ ابن خلف د عبدالرحمن ابن عوف سره. نو هغه د زوړ تعلق په بنیاد باندې ښه به یې ورسره کړي امیہ ابن خلف. نو عبدالرحمن ابن عوف وی چې بدل کوس کم، نو امیہ ابن خلف ته وی چې بچ کو مې شابه بچ مې که پسه طریقه. عبدالرحمن ابن عوف ته وی چې خامان وړاندې شه، وړاندې کو ځان نه. نو د امیہ ابن خلف دا بدن ډیر غټ، ډیر درونو غوښن بدن و. نو د بو ته دکې ورکول عبدالرحمن ابن عوف ډډې ته کول، هغه ته مخ کې و دی ورپسې و. ناڅاپه کې د حضرت بلال صاحب نظر پرېوت. نو حضرت بلال ته خو تکلیفونه رسول چې بلال صاحب څنګه ولیدو، نو چغه یې کړه چې او دا خو امیہ ابن خلف دی، او قسم یې وکړو چې یا به دی ژوندی یا به زه ژوندی. ورپسې ورمنډه کړه. نور کسان ورسره شلونه ورسره دي، رمح وایي په عربۍ کې شل ته برچه، دا ورسره دي نیزې. عبدالرحمن ابن عوف امیہ ابن خلف ته وایي چې پروزه په ځمکه خلک در پسې راورسېده. عبدالرحمن ابن عوف صحابي دی، په ځمکه باندې سمله چې در پانې کښېنم چې دی نه دی بچ کړم. نو هغه اتلی نه شو، منډه یې نه شو والی، د پاسه پې کښېناستو، په ځمکه یې سملولو. نو حضرت بلال رضی الله عنه نور ملګري رارل. نو د عبدالرحمن رضی الله عنه د خپو منځ کې او یو اړخ ته بل اړخ ته به ورته په دې خېټه کې دا نیزې داسې ننیستې، په دې طریقې یې مړ کړو. چې کله بیا د بدر په بندر کوی کې دا مشرکین غرزود، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمان چې دی کوی ته راکاږئ. نو امیہ ابن خلف چې به د لاس نه نیونو لاس به ترې بېل شو، چې د خپې نه به یې نیونو خپه به ترې بېله شو. په دې حالت کې الله جل شانه دغه د اسلام دشمن، د پیغمبر اسلام دشمن ختم کړو. عرض مې دا کوله زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، دین اسلام ته د دشمنانو سخت اذیتونه رسول. تاسو اندازه ولګوئ چې نن سبا موږ ته اسلام داسې لاس ته راغلی چې چاته د حلوا پلیټ کې د مخې ته چې دا خوره، او بیا موږ وایو چې یاره غاښ مې ورسره مات نه شي. په حلوا سره خو غاښ نه ماتي. داسې تیار اسلام دی. بیا هم پکې نتشت کې صحابو چې په کومه طریقه باندې اسلام اختیار کړو، تاسو اندازه ولګوئ چې ځان قربان کړی دی، سر نه یې دانګړي دي، بچي قربان کړي دي، ښځې په مکه کې پرېښو، هجرت مدینې ته وکړو ځکه چې ښځې کافره وه، تله ورسره نه. حالانکه انتهایی غیرت په هغې کې، د غیرت په سر باندې به جنګونه کول، د غیرت د وجې نه به لور چا کره نه ودوله. نن سبا په پښتنو کې هم غیرتونه دي بې ځایه، د ځای غیرت نه بې ځایه غیرت. نو د غیرت د وجې به لور نه ودوله، وی چې پردې سړی به زما کور ته راځي، زما زوم به جوړېږي.
لیکن خزا لور چې دا به کافر او مشرکو نو زور خو به چولې نشي چې مسلمان شي او به وه او به ټکه زور خو به نشي چولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک په زور نه دی مسلمان کړ یو صحابیم څوک په زور یو کس نه دی مسلمان کړ قرآن کریم په زور باندې د اسلام په باره کې نو لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دا د بدر دا جنگ 14 کاله او 2 کاله یو ځای که 15 کاله پس شوی دی 15 کاله پورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د مشرکینو نه هر اذیت برداشت کړي کنزلی بیزتی سپک بدرد ویل وحل ټکول سوک سپیړه او مرګ او جوب لپکې شوي دا هر څه برداشت کړي دي لیکن سختی د هغه طرف نه کېده د مشرکینو د طرف نه نن سبا چې په مسلمانانو په کوم ځای کې دا اور راګډ کړی دی دا چا راګډ کړی دی کافرو راګډ کړی دی په افغانستان کې څومره زمانه وشو څومره زمانه د افغانستان خلک تلي روس ته په روس باندې حمله کړي روس راغلی د هلته نه په افغانستان یې حمله وکړه بیا امریکا راغله د افغانستان خلک امریکې ته تلي په امریکا یې حمله کړي چې څه شوي دي هغه سازشونه دي هلته نه هغوی راځي دلته حملې کوي د شام مسلمانان بچي د شام کې تاسو حالات وګورئ حیران به پاتې شئ واړه ماشومان بچي واړه ماشومان قتلیږي د دوی ګناه څه ده آیا د دوی پلار او مور تللی دي هلته چې څوک باندې بمونه وری هغوی ته نقصان رسولی نه هیڅ هر ځای کې مسلمان صبرن د هر څه برداشت کړي دي تحمل او چې بیا کله یو ځای کې چېرته یو واقع وشي نو هغه یې بډګي کړي بډنډه چې وګوره دا خلک داسې او هلته سالم حکومت چې څومره بارود او ګوله استعمالوي د مسلمان خلاف د هغې خلاف اواز نه پورته کړي نو عرض مې دا کوله زما عزتمند چې دا د ابتدا نه د دشمن د کافر د دین اسلام د دشمن طریقه را روانه پیغمبر اسلام په باره کې د مسلمانانو په باره کې د دین اسلام او دغسې ملکونه د اسلام د هغې په باره کې مختلف سازشونه دا همدغه د کافرو د ابو جهل د ابو لهب د امیه ابن خلف د ابی ابن خلف چې انشاءالله د بعضې تذکره پکې پاتې ده دا د هغې طریقه او د هغې طرز زندگی ده الله جل شانه دې زمونږ ایمان مضبوط کړي او زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع دی الله پاک زمونږ په هر یو کار کې نصیب کړي